موضوع دا د بدفالے په باره کې دا د سفر میاشت تا په دې میاشت کې خلک بدفالي نیسي وی دا سفر میاشت وی دا د نحوست میاشت تا حالن کې د نحوست میاشت 12 میاشتې دي په دې کې یوم نشتا الله فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا الله فرمایي چې دا 12 میاشتې زما دي او دا ما رالیږلي دي نو په دې میاشت کې خلک بدفالي نیسي خلک دی میاشتا د نحوست میاشت وایي حالن کې دا میاشت د نحوست نه ده په دې کې ډېرو لوی لوی صحابو ایمان راوړی دی هغه میاشت د سفر وه په دې کې صحابو ایمان راوړی دی په دې میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابو د دې ځای مکې مکرمې نه مدینې مبارکې ته هجرت کړی دی دا د نحوست میاشت نه ده مسلمانه هره میاشت 12 میاشتې دي الله فرمایي دا زما میاشتې دي الله فرمایي دا ما مقرر کړي دي الله فرمایي دا زما د طرف نه دي نو مسلمانه بیا په میاشتو کې نحوست نه بعض خلقو یو منگڑت روایت اغب پیش کرے دے وی نبی علیہ السلام فرمائی من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنہ وی سوگا چه ماتا دا سفر دا میشت دا ختم دلو زیر راکی وی نبی علیہ السلام فرمائی زبدل دا جنت زیر ورکم دا منگڑت روایت تے دا خلقو دا ځان نه جوړ کړی دی اغا ظالمانو یوازې دا حدیث نه په نبی علیہ الصلاة والسلام پسې خلقو په زرګونو د دروغو روایات جوړ کړي دي امام ابو حنیفه رحمه الله خپل شاگرد امام محمد رحمه الله باندې 20,000 احادیث یاد کا او بیا یې ورته وویله چې بچیا دا 100,000 احادیث مې پته یاد کا په دې کې یو روایت هم صحیح نشته هغه ورته عرض کوي استاد جي زما خو هغه بنیاد ووته ما دا یادول شپه ورځ مې په یو ځان کړې وه نو هغه ورته څه فرمایي بچیه پتا باندې امې اول دا حدیث ځکه یاد کا چې دا حدیث ته څوک بیان کی پام کوه ګوره هغه به حدیث نه وي هغه مې تا باندې 100,000 حدیث یاد کړي مسلمانه په هغه حدیثو کې یو دا حدیث خلقو د ځان نه جوړ کړی مسلمانه داسې خلق په دنیا کې اوس هم موجود دي حالن کې حدیث به پې نه وي خلق به د ځان نه جوړ کړي او په نبي علیه السلام پورې به وته نو هغه حدیثو کې یو دا حدیث دی دا منګړت روایت دی دروغ دي دا وی من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه وی نبی علیه السلام فرمایي چا چې ماله دغسې جواب راکړه او مال ویله چې سفر میاشت تېره شوه زه د جنت زیری ورکوم دا دروغ دي نبی علیه السلام داسې نه دي فرمایلي مسلمانه په دې میاشت کې ما و تام یو څو کارونه کوو اوله دا په دې میاشت کې خلق ودونه نه کوي نکاحونه نه تړي وی دا د سفر میاشته دا د نحوست والا میاشته نن هغه د کافرو جاهلیت چې 14 یا 1500 کاله مخکې و نن هغه په مسلمان کې موجود دی او دویم دا
چې کله یو سړی رواني دکاندار مخې ته تیر شي سړی ووایي هلکه نن مې په پلانکي باندې اول نظر لګېدلی دی زما دکان به نن ټول کار به خراب مسلمانه د خیر او د شر مالک صرف الله دی مسلمانه تا یو بنده وګرځو د خپل ایمان تپوس وکړه مسلمانه په دې خبره باندې ته د ایمان نه قریبه ده چې خلاص شي مسلمان د نحوست والا نشي جوړېدی نبی علیہ السلام فرمائی مفهوم مبارک داسې دی وی که چرې نحوست وی په درې شیونو کې به وی اس کې به نحوست وی په زنانه کې به نحوست وی او په کور کې به نحوست وی خو نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې درې واړو کې نحوست نشته نو نحوست اړو په انسان کې شته نه او ته مسلمانه د نبی علیہ السلام الټه روان یې سوای نن مې دا په نظر ولید کاروبار مې به خراب مسلمانه دغه عقیده نن زما استام ده مسلمانه کتابونه اوچت کا دغه عقیده چې نن مې په نظر پلان کې ولګېده دغه عقیده په ابو جهل کې نه وه دغه عقیده په ابو لهب کې نه وه دغه عقیده عتبه و شیبه کې نه وه څوارلسنیم سوه کاله مخکې په کافرو کې دا عقیده نه وه مسلمانه په تا کې اوس موجود ده دغه عقیده په فرعون کې نه وه مسلمانه په ما و تا کې موجود ده نن ما و تا دغه خبرې کوو مسلمانه ما و تا بیا هم نه کافر کېږو مسلمانه ته دومره پورې مې اورېدلي دي وی د چا سره د دشمني وی یا قهارو او یا جبارو به ولیکې او کاغذ به تاو کې او لاړ به شي او هغه ځای کې به یې دفن کې او بیا به د پاسه پې غټ کاڼی کېدې وی ستا دشمن به الله هلاک کي مسلمانه د الله په کلام د الله په نوم باندې ته کاڼی ږدې ته کافر نه شوې او که کافر بې حرمتي وکړي کافر کېږي بیا جلسې کې زمون معاشره چې نن ورانه ده مسلمانه وایي ورا زمون معاشره نن تعویزګرو ورانه کړې ده څومره تعویزګرو چې دین اسلام ته نن په وخت کې مسلمان ته نقصان رسولی دی مسلمانه دومره بوش نه دی رسولی مسلمانه دومره د امریکې هغه بل باچا نه دی رسولی اوباما نه دی رسولی مسلمانه یهودو دومره نه دی رسولی مسلمانه مودي دومره نه دی رسولی لکه تا چې په تعویزګرو کې او په د عوامو کې څومره شر او فساد خور کړی د الله کلام دې ته پاتې شو چې ته یې تعویز کې او بیا پې د پاسه غټ کاڼي کېده او بیا به ستا دشمن هلاکېږي نبی علیہ السلام 27 غزواتو ته تللی دی نبی علیہ السلام ته نعوذ بالله من ذلک دا قهارو یا جبارو نه معلوم چې کاڼی پې ایښودی و تعویز کړی وی او ابو جهل په خپل کور کې مردار شوی وی مسلمانه ویښ شه قسم په الله چې موږ د دې کم طرف ته روان یو یو کس مې بل کته ما ته یو کس وایي استاد دا ته لږ وګوره نو ما چې ویډیو کلیک کړه مسلمانو په هغې کې څه په هغې کې وایي که په چا قرض وي او خوا کې د خپل پیر د قبر سره ناست دی پکې کړي ته به وایې چې که ژوندی دی او په قبر یې لاس کېښودو وی د دې پیر په خاطر باندې مسلمانه کافر که د قبر دومره عزت وکړي د هغه خلاف جلسې کې او ته چې په خپله کې پټکی دیوالی او بیا وایي د ده د قبر په خاطر باندې مسلمانه ته خپل ایمان تپوس کوه پټکی باندې یوازې مسلمان نه جوړېږو په ګیرو باندې یوازې مسلمان نه جوړېږو مسلمان عقیده دې صفا کا او بیا دغه ویډیو ته په موبایل ورکې په نیټ یې ورکې په خپله ګمراهي لور دې ځان څه ګمراه که دغسې پیرانو ته ما و تا پاتې یو چې زمونږ دین یې ټوټې ټوټې که قرآن به دې راخیستی وی په قرآن به دې لاس ایښودی وی
چې د دې قرآن په خاطر دله دا وظیفه در کوم تلې قبر ته ناست دی په قبر باندې دې لاس کېښو چې د دې قبر واله په خاطر باندې یا موقیتو دومره کرتي ووایه بس تا قرض به خلاص شي د قرض دپاره نبي علیه السلام وظیفه ښودلې قور دې وران شغه خلقو ته وښایه هغه وله نه ښیې ولې هغه څوک مني نه جبیر چې کومه خبره وکړي بس خلق وي بس د کاڼي کرښه ده او که نبي علیه السلام بیان کې به څوک نه مني دا یاد وساته مسلمانه او قرض یوازې په دې نه خلاصېږي چې کور کې پرلتې ووه او بس ورته چې راوړه روټۍ او خورئ او بس یا موقیت وره جمعه ویم او بس قرض به خلاص به شي لور به در باندې زیاتېږي د کور نه به وځې محنت پکې اوچت کا داود علیه السلام ولقد آتینا داود یا جبال اوبی معه الطیر په 22 سپاره کې الله فرمایي داود علیه السلام به زغرې جوړولې ولې هغه له دا وظیفه نه وه معلومه عثمان رضی الله تعالی عنه په تجارت کو ولې هغه له دا وظیفه نه وه معلومه جابر رضی الله تعالی عنه پلار وفات شو په لکونو قرضه پې پرته وه نبی علیه السلام ته راغی خپل عرض ترې پیش کا نبی علیه السلام وله څه شی ورکړه په مال غنیمت کې راغلی و هغه شی چې وله میلاو شو هغه بیا په لکونو خرج شه مسلمانه دای ورته نه وویلې چې په قبر لاس کېږده او دا وظیفه کوه د جمعې په ورځ بس ټول قرض به دې خلاص شي قسم په الله زه حیران شم او زه هغه خلقو ته حیران شم چې هغې وله ناست دي او دا د دروغو وظیفې ته دا اوري او ده پې داسې عقیده یي چې ته به وایې چې بس د کاڼي کرښه ده مسلمانه قسم په الله په دې سپینه جامه کې مونږ او تاسو د خلقو لوټ کړو په دې د دروغو وظیفو باندې چې نبي علیه السلام کومه وظیفه ښودلې هغې باندې عمل کوه په هغې عمل کوه د الله نه غواړه په دې وظیفو چې ته خلاصېدی شوې که نه اوس دله په لکونو ګناهونه دله په یوې وظیفې معاف کوي دا وظیفه دې وکړه که نه بس ټول ګناهونه دي صفا سوتره به لکه شیشه والکه چې کم نبي علیه السلام ښودلي الله ښودلي هغه ولې نه کوې توبه وباسه الله دې معاف کوي دغسې بدپالۍ مونږ نیولې خفه کېږئ به نه خلک وایي یارې قرآن آیات دی د قرآن آیات اجر نه څوک انکار نه کي خو چې ده د کم مقصد د ځان نه بیان کړی قسم په الله که را باندې وایمانې چې څومره لوی عالم ولې نه ته وظیفه خیر ما ته راشه ما ته ووایه دغه وظیفه ده زه به تا ته د نبي علیه السلام وظیفه وښایم چې دا کوه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې ما باندې اوس امتونه پیش کړی شو ما امتونه وکته د بعضې نبیانو سره یو امتي دی د بعضې نبیانو سره دوه امتیان دي د بعضو نبیانو سره جماعت دی او یو جماعت مې ولیده یو امت مې ولیده چې ډېر زیات غټ و وی ما ویل چې دا جوړې زما امت دی وی ما ته وویل چې نه دا د موسی علیه السلام امت دی وی چې بیا زما امت پیش کړی شو وی زما امت دومره زیات و چې دومره مخلوق و چې هغه د امت هغه کناره مې د افق د آسمان ته ورسېده دومره امت الله ماله راکړی وی ما ته وویله چې ای نبي علیه السلام ستا دا امت دی خو په دې کې به 80,000 کسان بغیر د حساب او کتابه جنت ته ځي صحابه ورزق د الله پیغمبره به کم امت دي نبی علیه السلام کم خلق به وي هغه خلق به وي هغه خلق به وي چې هغې به منترې او دا کوډې نه دا به نه کوي د دې نه به مبرای چې کم نبی علیه السلام دم ښودلی هغه جایز دی د هغې نه علاوه لور دمونه چې دا تا باندې پیریان چې ناست دي ځان نه دمونه کوي بته او بس چو به دغه منترو به د دغه 80,000 کسانو نه مسلمانو ته ووتې په دغه 80,000 کسانو کې ته نشې راتلی د دې نه ته مبارا شوې نن سبا مونږ دغه جوړ کړي نه دي پیمانو داسې عجیبه دمونه به وایي چې نه به دغه الفاظ په قرآن کې پیدا کې نه به په حدیثو کې پیدا کې او دغه منتر و په تا چوخ کې نو مسلمانه
دغه 1,000 کسانو کې ته ووتې آلریډي ولې تا د قرآن او د حدیث نه خلاف تا په بل چا ځان دم او بیا مونږ بل کار څه کوو د دې په مقابل مونږ څه کار شروع کړو داغونه مو شروع کړه دا زنانه به په مخ داغ لګی د خستوالي دپاره سړی به په لاس کې نوم لیکي د خستوالي دپاره د دې داغ نه خبرې دا څومره لویه ګناه ده مسلمانه ما وتای کو وایي زه ښایسته ښکارم کم شکل چې الله درکړی الله پې قسم کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله فرمایي په تحقیق سره زما د قسم وي ما خپل بنده انسان ډېر ښایسته پیدا کړی او ته لګې په دې خپل مخ کې نوجوانه کله دې وریځې کټ کړي نوجوانه کله وریځې وباسې نوجوانه کله دې په وریځو کې ډیزاین جوړ کړی مسلمانه کله دې په کیره کې ډیزاین جوړ کړی داسې یو ګناه شته ده په دنیا کې چې په هر ټایم کې مونږ او تا په هغې کې په ګناه کې مبتلا یو بعضې ګناه به یې په سجده کې نه وي خو چې ګیره خری په سجده کې پروت یو ګناه کې په حرم شریف کې په کعبې پورې نښته یم ګناه کوم ولې هغه ګیره ده په دې ګیره کې موږ تا او تا څه ډیزاین وکړه صفا یې وخروه بیا ډیزاین پکې مه کوه یا یې پرېږده چې پرېښودی نه چې شرم درځي وایي ګناه ده خو لږی کینچې کوم ګناه خو یې ګڼې که نه ډیزاین خو پکې نه کې که نه که نه یې پرېږدې نو مکمل یې وخروه ډیزاین خو پکې مه کوه که نه مسلمانه دغه زما او ستا نن څه وایو داسې زړه مو درد وکړي داسې زړه قسم په الله چې مونږ په کم او که دغه ګستاخي کافر وکړه که نه ته به دا پاکستان وګوره ځای کې به جلسې دې پیرانو د قرآن سره کمې لوبې مړه دا قرآن خو د عقیدې کتاب و په دې خو عقیده سمیږي تا ټول کتاب را واخیست او په تعویذونو دې ور واچو اله دا د نظر دم دی د نظر دم نبي علیه السلام ښودلی هغه نه درځي که نه هغه وکړه که نه سورة القلم کې د کدا الفاظ وویل که نه بس پلانکي ویلي قسم په الله چې د کعبې امام یې وایي نه یې منم دلیل دې راوړي ما نه تپوس وکړه دلیل بدله 2 حدیث پیش کوم چې نبی علیه السلام د نظر دم ښودلی دی په نسایي شریف کې ابن ماجه کې ښودلی هغه نه مني او چې ځان نه دله پیر صاحب درکړی هغه مني څه به ووایو کم خوا لاړ شو دا زما خبرې په تاسو باندې به ناشنا لګي ولې دا خبرې څوک نشي کولی پیر صاحب خو یې بیخي نشي کولی بیا مریدان خفه کېږي څه به ووایو دغسې معاشرې ته نن پاتې اوس دغه آیاتونه دي وی وایه ثواب دل الله درکوي خو چې کم مقصد د نبي علیه السلام ښودلی هغه په دې نه حل کېږي یاد که ته وایې چې زما پې حل شوی دغسې کافرو به د بوت نه غوښته الله به په هغې سوال قبلو قبیصه رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام او فرمایل چې بعضې خلق به جاهلیت کې د مرغوب په اوازونو باندې به بدپالي نیوله نن هغه بدپالي زموږ په معاشره کې شته ته وایې چې که هغې نیوه ما ورته نیسو دغه کارغه چې کله راشي او زما او ستا د کور د پاسه وکغېږي خلک څه وایي مېلمه را روان دی دا ده که نه ده دغه عقیده د کافرو وه مسلمانه دا د فرعون د ابوجهل دی وه نن زما او ستا په معاشره کې دا نشته وی کارغه راغی وکغېده او چې دې نه معلومیږي چې میلمه به راځي او چې ډېر وکغېږي داسې معلومیږي څه مصیبت را روان دی هغه کارغه د ځان نه خبر نه دی مسلمانه ما ورته نن دغه عقیده دغه فتپالي مونږ څنګه چې کافرو نیوه ما ورته هم نیسو مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام او فرمایل چې بدپالي نیول دا شرک دی ته چې کله فال والا ته لاړ شي او ته وله دا لاس داسې کې و هغه ستا دا لاس وګوري ته مشرک شوې ایمان به تازه کې نکاح به تازه کې او بیا نبی علیه السلام څه فرمایي صفیه رضی الله تعالی عنها یا صفیه رضی الله تعالی عنه مبارکې دی هغه فرمایي وی نبی علیه السلام او فرمایل څوک چې دغسې وکړي کاهن ته لاړ شي نن نو سبا کاهن ته فالګر خلک وایي او دا پې د خپل پال وګوري
نبی علیہ السلام فرمایي 40 شپو پورې د مونځ نه قبلېږي. نن تا په لاره کې سړی راونیسي او 2 ښځې به کې ورته وایي ما پرېږده زه د یو نه تنګ یم ته 2 وکړه. مسلمانه دغه نن د مسلمان دغه کار روان دی په دې باندې باقاعده د اشنغرۍ ته چې مخکې لاړ دلته پالګري ناست نه ما ورته په دې پټپاتونو باندې لیدلي نه دي. زه خپله پرېږدم زمونږ پرېږدان چې دا سرکاري تنخوا والی د پوج نه راشي چې 1.5 روپۍ تنخوا وي 10 زره پکې هغه ورکړي پال ورته وګوري او په صوبېدار بچ او میجر او بس داسې منیر به لرې شو ته به سبا جرنل په دې پال چې جرنل کېدی دا ټول به جرنلان وی یوازې وله ته نه راځي په لکونو خلک وله راځي ټول جرنلان شو جرنل خو یو وي په ملک کې دا دویم د کم ځای نه راغی. مسلمانه دغه بدپالۍ بس مونږ نیسو الله مو دې معاف کړي. و ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې اولو په سفر میاشت کې د دې نحوست هېڅ نشته. اولو څه ته وایي؟ دا یو زناور دی. پخوا به جاهلیت په دور کې دا عمل هغې کو په دې به بدپالي نیوله وی کله د مړي هډوکی ته راوالې او هغه په یو ځای کې بند کې نو وی چې کله ډېره موده تېره شي له غوندې مثلا 6 میاشتې 5 میاشتې د دغه د مړي هډوکو نه بیا اولو زناور جوړ شي وایي چې دا بیا میدان ته راوځي. مسلمان اوس دې تعویزګر ته راتاو شه چې ته ورشې ورته ویې عشق دپاره تعویز راته وکړه ته وایي شابه دیرې نه ده د مړي هډوکی راوړه ته لاړ شي قبرستان ته د مړي هډوکی وله ویسي او ته ته وایي زه په دې تعویز لیکم او به ستا کار به وشي پیمانې ووایه بیا چې کله د مړي هډوکی ته ورړې هغه پیریکل وکړي او ته وله یو میاشت بعد ورشي چې جي 10 روپۍ دې هم رانه واخیستې کار ونه شو هغه ویلې دا داسې معلومیږي ما خو تاله ویلو د سړي مړي هډوکي راوړه دا تا جوړې د ښځې د مړي هډوکی راوړې نو مسلمان هغه به لیباټرۍ ته وړي هغه به په لیباټرۍ کې چیک کوي چې وره چې دا د ښځې مړي هډوکی دی که د ژوندي چې دې نه پاتې شي بیا به ته بله بانه کوي ته به چېرته د ونې لاندې تېر شوی نو ولې دا د کربلا میدان ده چې دلته به ونې نه کله به درته وایي چې دا تعویز ویسه زوړ قبر وګوره او په هغې کې دفن کړه نو چې ته وله ورشې جي کار بیا هم ونه شو مړه دا خو داسې معلومیږي تا به نه وي قبر کې دفن کړي ته به د دې مړي قبر خاوره وړې چې د دې مړي قبر به لیباټرۍ کې چکې چې 20 کاله پوره شوي که نه تا ته به دا به 20 کالو مړی نه دی دا تازه مړی و ځکه ستا تعویز کار ونه کړي. مسلمانه قسم په الله زه خپله ویم زه نه پوهېدم ما خپله بعضې تعویزونه کړي د نظر چې پته راته لګېدلې توبه مې تیستې نه پوهېدم پته راته نه وه خو دا نورې نخرې مې پېژندګۍ کې نه کړي دي او چې دا اوس خبر شوم څوک به د خېټې کې دننه ماشوم نه د ماشوم په خېټه د زنانه په خېټه کې چې بچی وي وایي چې جینۍ وي تعویز به دله وکړي صورت یوسف به درته ولیکي او درته وبه وایي چې دا غاړې ته واچوه چې غاړې ته دې واچو وایي دغه ماشوم نه ماشومه چې د مور په خېټه کې د دې نه به بیا یو میاشت کې بعد هلک جوړ شي ته سوچ کوه وایي د صورت یوسف دا کمال دی د صورت یوسف دا کمال نه دی په صورت یوسف باندې عقیده وساته ایمان پې راوړه دا د ایمان کتاب دی. ما کس ته ووې مې قاري صاحب ته دا کس لږ وګوره چې دا پیر صاحب څه شته که نه چې تپوس یې وکړه 2 لوریانې خپل هم شته نو ما ورته مې دا خپلې لوریانې په بچي نه شوې بدلولی عوامو ته یې بدلوي دا خپلې په اول بدلې که په دې خېټه کې مسلمانه دغه زمونږ او ستاسو کارنامې دي او دغه بدپالۍ مونږ نیسو. عمران رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام یو سړی ولید چې په لاس کې پیتل پېژنئ دا کړی لاس ته اچولې وه زما نوجوانو ته یې چې خفه کېږه ما دا یې اچولې وه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا څه شی دی وی د الله پیغمبره دا د پلانکۍ بیمارۍ دپاره مې اچولی دی نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی نه وی دغه بیماري نه دا به ستا په بیمارۍ کې اضافه وکړي او دا لرې که داسې مه کوه کنې مرګ ته به نږدې شي بیا به کامیاب نه شي. مسلمانه ما او ستا نوجوان هغه توره کړۍ وړه
دې کچې ګوتې چاچي دې تاچي دا ولې وایي چې دا نوکانو سره داسې بیا هغه ویښته غوندې نه کوي نو چې دا چې واچي ویښته بیا نه کوي مسلمان هغه په اوسپنې پیتلو باندې مشرک و ته په دې توره کړی چې په 58 روپۍ میلاویږي په دې مشرک یې زه نه وایم دا د نبي علیه السلام حدیث مې دله پیش او د دې په الټه بیا راشه بعضې خلک چې ماشوم پیدا شي ماشوم ته یې غاړې ته تور امبیل یا سور امبیل یا بل شی ولا اچولی تار چا ولا د لاس ته کړی هغه مری اچولی او لا بل پکې مخکې چې ورشم یو بله خبره چې ماشوم کله پیدا شي وي سیم لئ نو چې کله پروت وي نو خوا کې به ورسه چاړه ږدي وی دا ولې وی چې بیا ولا پیری نږدې نشي راتلی نو دا پیری دومره کمزوری دی چې دې ماشوم نه یریږي په غټ سړي راځي نه یریږي او دې ماشوم نه دا یریږي چاړه دې ورسره ایښودې ده دا چاړه په اسلام کې کم ځای کې ده چا ولا وړو واړه چاقوان پیدا کړي دې ځای کې وزره پس هغه باندې بکسوې باندې ورسره غوټه کړي نو مسلمانه کومه بدپالي زه بیان دومره بدپالی دی چې یو رانیسي بله به خلا اوس یو بل رواج شروع شوی وی چې کومه زنانه کور ته راولي ناوې نو په غېږه کې به ولاول ماشوم ورکړي نو وی چې د دې زنانه به بیا نر بچی پیدا کړي خدای راستی که دا عقیده د کافر هم وه که ځان نه ویم کتابونه اوچت دي علماو نه تپوس وکړئ خلا بیا یې دا بله شروع کړه چې هغه کامیابه نه شوه دویمه بله حربه یې شروع کړه وی چې کله زنانه هغه ناوې او زلمې کله کور کې توره چیله یا توره چرګه به راولي او دې ګاډي مخې ته به یې حلاله کړي نو وی چې ستا دا زلمی او دا زلمې دا به بختور شي نو بختور خو هغه څوک شو چې څوک یې خوري نو دې څه بختور شو ستا خو 15,000 او 10,000 روپۍ تاوان وشو او دا تورې چیلې نه بغیره بله چیلې نه میلاویږي مسلمانه خفه کېږې مه دا ټول په مونږ کې شته او بله درته ویم او دا بیا مونږ خورو وی غریب له یویسه مال هم چا راوړي درو درته نه ویم مال یې راوړی او ما ته چا وویل رینګ یې راته وکړ ما ته یې استاد جي دغسې کار دی ما ورته مې شبه وړه په خپله کور کې ځان ته په اوبو کې وخوټ کوئ ښوروا ترې جوړه کړئ یخني ده نو بس ګرم به یې د شپې اوس کوئ دا نن سبا دغه رواجونه دي د مړو خو به سوی مننو اوس که په دې مړو ته بیا شروع کړم دا درېیمې خیراتونه چې مونږ خورو ماشاءالله ته به وایې چې نشته به وایي چې شته الله مو دې بچ کړي او بعضې خلک مو په رقشو باندې تورې کپړې وتړي بعضې خلک چې کور جوړ کړي توره کپړې به پرې وتړي بعضې خلک به په 1 ارب روپۍ 1 کروڑ روپۍ به پرې ولګوي څخه د 2 روپو چپړه او پرې ویزان دی وایي چې دا د نظره کېږي توره ټوډي به والي ښکلی ګاډی شاته چې وګورې توره چپړ یا خس شلېدلې چپړ به یې پورې تړلي چا به د آسونو نالونه ورته وایي چې آسونه هغه به چا د کور په دروازې ټکوالی چا به د رکشې د پاسه ټکوالی وایي دې څخه نظر نه لګي ستې سره مصیبت نه راځي دې سره دا نه راځي دا نه راځي مسلمانه دا په کوم ځای کې وو پیمان یې وایه دغه نالونه تاسو چرته اورېدلی چې دا مشرکینو دغسې کار کړی چرته تورې کپړې مو کتلي د پیمانو 500 لکو روپو ګاډی به ټول ګاډی به په یوې چپړې د اتانې په چپړو باندې خراب کړی وایي دا چې دې سره نظر نه لري نو دا بدپالي که کافر ونیوه نو هغه مشرک و کافر ورسه و که مسلمان یې نیسي هېڅ پروا نشته مسلمانه د دې نه ځان بچو دا خاص کر د زنانو ته مې دا خبرې ډېرې وکړې سړي پوه دي ماشاءالله بعضې خو دا د زنانه په دې کې مبتلا دي الله پاک دې مونږ او تاسو د دې ټولو بدپالویو نه بچ کړي دا خبرې مې چې وکړې دا په معاشرې کې شته که نه ثابت را دا ټولې معاشرې مونږ کې شته دي او مونږ ته پته هم نشته ځکه نبي علیه السلام فرمایي تبلیغیانو خو تاسو بار بار په تعلیم کې اورېدلې که مونږ نه مو نه وي اورېدلې بار بار مو اورېدلې دي چې نبي علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې چې اخري وخت شي د سار به سړی مسلمان وي ماښام نه به کافر وي او د ماښام نه به مسلمان وي سار به کافر وي دته په پته هم نه وي هغه دغه معاشرې دي که نه په مونږ کې چې د ځان نه خبرې جوړو دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله سمو اورې سمو ویلې یا الله پې عمل کولو توفیق راکړي
یا الله د بدفالیو نه مونږ بچ کې، یا الله د بدفالیو نه مونږ بچ کې، یا الله مونږ د دین د اسلام مطابق روان کې، او یا الله هغه به داسې کېږي چې مونږ د قرآن پتنګان کې، یا الله د حدیثو پتنګان کې، یا الله قرآن کې چې کوم ځای کې درسونه کېږي یا الله زمونږ زړونه دغه درسونو سره ولګي، کوم ځای کې حدیث مبارک بیانېږي یا الله هغه ځای کې زمونږ زړونه ولګي، یا الله دغه د کفارو د چالونو نه مونږ بچ کړي، یا الله د فلسطین مسلمانانو ناصر و امداد شي، یا الله کوم شهیدان شوي یا الله شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او یا الله زمونږ په دې لیډرانو کې غیرت پیدا کړي، یا الله د کشمیر مسلمانانو ناصر و امداد شي، یا الله د کشمیر مسلمانانو ناصر و امداد شي، یا الله دغه ایرانیانو نه مونږ ټول مسلمانان محفوظ کړي، یا الله د دې چې څومره دوکې دي یا الله په خپلو کې استعمال کا، د امریکې سره چې دا یې رور دی، د یهودو سره چې دا یې خور ده، یا الله دې په خپلو کې استعمال کې مونږ مسلمان ته بچ کړي، یا الله مونږ مسلمان ته بچ کړي، یا الله قرض نه ټول مسلمانان خلاص کړي، یا الله حلال رزق کاروبار رزق زمونږ روان کړي، یا الله چا کاروبار شته خیر او برکت واچي، زمونږ یو ملګری دی هغه ډېر زیات بیمار دی، د فضل الرحمن به رور دی، دواړه نشته په هسپتال کې داخل کړي، دعا ولو کې چې الله صحت کامله ورکړي، الله پاک د خپل عبادت لپاره روغ صحت کامله عاجله ورکړي، او څومره بیماران دي په ناس مجلس کې چا به والدین وي هر څوک به یا الله سره زمونږه یا الله بچي لوریانې به یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړه، یا الله د ټولو مسلمانانو ناصر و امداد شه، یا الله نبی علیه السلام څومره خیر دعاګانې غوښتي کوم یې څه وکړه، کوم نه امن غوښتي نو په امن کې وساته، وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله یا ذا الجلال والاکرام، صلی الله علی النبی الامي.